لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد پیشوا و رہنمائی خلق عالم ہے مقدس ہیں معظم ہے معزز ہیں مکرم ہے فروغ محفل ہستی میں نور عرش اعظم ہے حبیب حق ہیں مسجود ملک ہیں فخر آدم ہیں بلا جمعہ ماستاس خدمت کی عرض کرو کہ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ابواب و امارات الساعہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یو حدیث نقل کی اور روایت کی آغا وجوہ او آغا علل و اسباب چه کم یو جانب تا دا قیامت راتلو دا پارا دا وجه او دا علت حیثیت لري او
او بل جانب ته دا د هغې دپاره علامات دي پیشګي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته هغه بیانوي. لومبنۍ خبره نبی علیه الصلاة والسلام کوي، اذا اتخذ الفیء دولا، چې کله قومي دولت، قومي خزانه، قومي املاک دا د پلار نیکه جاگیر وګڼلی شي او شیطان یو سړی په دې دوکه کې اچولی چې بای دا شی قومي دی او ستا پکې حصه ده، نو چې کله ته په خپله دا اقرار کې چې دا شی قومي دی نو د تا حصه پکې ضرور ده، خو د هغې د قومي کېدو معنا دا ده چې د دې په انډیویجول او انفرادي استعمال باندې قانون او شریعت دواړو پابندي لګولې ده چې کله دا قومي ملکیت دی نو دا به د قام په اجتماعي معاملاتو کې صرف کېږي. ما اوس دا آئین پاکستان کتو د دې آرټیکل نمبر 62 چې څنګه سړی د سنبلی امیدوار جوړېدی شي. پاکستانی آئین چاته حق ورکوي چې ته د سنبلی دپاره امیدوار جوړ شه. نو ما ملګرو ته پې تبصره کوله، ما په خیال خو دا آئین چې کومې تقاضې وایي دغه تقاضې خو به کمتر یو کانډیډیټ او امیدوار پوره کوي، ورنه ستا آئین لیکلی دي چې دا سړی د پاکستان شهري وي، شهریان یو ټول. ستا آئین لیکلی دي چې د ده عمر د 25 کالو نه کم نه وي. ستا آئین لیکلی دي چې د پاکستان په یو کانسټیچوئنسي کې د ووټونو لست کې د ده نوم په حیثیت د ووټر درج دی جي. خو دې نه را په دې خوا چې دا سړی د اخلاقي جرم مرتکب شوی نه وي. بل شرط دا سړی د فاسق نه وي. بل شرط د ده په دیانتدارۍ د څوک ګوته پورته نه کي. بل شرط چې دغه امیدوار د قرآن او سنت خاطرخواه علم دی لري. نو ما ووی که اوس دغه پیمانه چې کومه ستا د ملک آئین خورې ده نو هغه یو سړي ته دا حق ورکوي چې د اکثر امیدوارانو خلاف هغه رټ داخل کی چې آئین دې سړي ته حق نه ورکوي چې ته په حیثیت د امیدوار اسمبلی ته وړاندې راشه. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا علامه د قیامت وښودله. آرټیکل 62 کانسټیټیوشن 1973 دفعه نمبر 62 آئین پاکستان چې نافذ شوی دی په 1973 کې، او دا هغه آئین دی چې حاضر پاکستان کې د هر جماعت لیډر دې باندې توثیقي دستخط کړی دی. دا خبره ځان باندې په خپله منلې ده او بل شرط لیکلی چې دا سړی د ګناه کبیره مرتکب نه وي. نو الله تعالی دې رحم وکړي چې یو سړی چې د هغه دل سره تړون نه وي خو سهار نه ماښام پورې ګناه کبیره کې هی مرتکب دی. سهار نه تر ماښامه پورې ګناه کبیره کې هی ملوث دی. نو عزیزان رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایل چې وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. د قیامت بلا علامه دا ده چې تبه وګورې هغه خلک چې د هغوی څه حیثیت نشته، هغه خلک چې د حد درجې ظالمان دي. یتطاولون فی البنیان، هغه خلک
چې د هغوی د دسترازای نه چاته خیر نه دی رسېدلی، خو همیشه خلک شر ته راښکلي دي چې مشري کله د دوی لاس ته راشي. ورته وی مېلمه دا بیا د قیامت بله علامه ده. او ما خو بله جمعه تاسو ته ویلو، ما وی څو پورې چې منبع او فاونټین بدل نه دی، نظام کې چینج نه دی راغلی، تر هغې پورې چې زه جومات کې دا د جمعې خطبه ورکوم زه حرام خورم. که مدرس مدرسه کې بخاري وایي دی حرام خوري، که تبلیغ والا دوست بستره ګرځوي دی حرام خوري، که دکاندار دکانداری کوي دی حرام خوري، که زمیندار زمینداری کوي دی حرام خوري. او وجه څه؟ ستا د ملک مالیاتی نظام الف نه یې پورې دا د سود په سرخول کې بند دی. او نبی کریم علیہ السلام فرمایي د سود بوی چې کم مال ته لګېدلی دا حرام. اوس دا به بدلیږي څه سره؟ نو ما تېره جمعه هم ذکر کړو چې سابقه حکومت وی ټول اسلام منم خو دا یو شی پکې نه منم، د مالیاتی بل دا به د اسلام لاندې نه راولئ. نظام مالیات، اکونامیکل سسٹم، معاشی نظام، د دولت او پیسو والا نظام دا به د اسلام تقاضا باندې نه. نو دا خو مایدا سے شوا لکه سړی ووی چې لاندې د اودسونو پیپ د سرو منم، ټوټۍ د سپینو منم، بټن د بجلی د سرو منم، میټر د سپینو زرو منم، خو ټینکی له دننه لغوندې د سوټو لیو ورکوم، کم ځای کې چې اوبه ودرېږي ټوټۍ پاکه ده د سرو ده، پیپ صفا دی د چاندي دی، بټن د بجلی ټیک ټاک ده. اوس دغه اوبه چې ستا له دې کوی نه دغه د سوټو لیوې ټانکی ته ور اوختې، نو چې د سپینو په پیپ او د سرو په ټوټۍ راځي نو څه مو خیال دی چې دا به پلیتي که پاکې وي؟ جواب راکوئ جي. نو د سرو ټوټۍ کې راغلی، د اوسپنې او د پیتلو په هغې چې راغلي دي نو پاکې دي، د سرو په هغې نه پاکېږي. نو ته به وایې چې استاد جي منبع او فاونټین یې ګنده دی، هغه فاونټین یې خبیث دی، لہذا چې فاونټین خبیث دی لاندې خباثت نه ته بچ کېدی نه شي. نو حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ناآله خلق برازه د قام د مشرۍ د پاره بوړان لیکيږي او حسرت دی هغه چا باندې چې څوک دا وایي چې سیاست دا دروغ ته وایي، پاکو خلکو له ورته راتلل نه دي پکار، پاکو خلکو له ورته راتلل نه دي پکار. نه د ګونګټ ضیا ته ځان له په دې سوټو کې خوښې او په ما دوره مینې چې ما دې میدان کې پلیتېدل نه غواړې. عزیزه دا فکر زما او ستا ذهن کې برطانوي استعمار اچولی دی، دا د فرنګي فکر دی، دا د چرچ نه راوتی فکر دی. چرچ د عیسی علیه السلام اسمان ته د ختو نه بعد یو فلسفه ورکړه. چرچ پیژنئ که نه؟ د عیسایانو د عبادت ځای، عیسائی مولیانو د هغه وخت د حکمرانانو په ایما لکه هر دور کې پیدا کېږي داسې طبقه، هغه یو تصور ورکړ چې دین د حکمرانی نه غواړي، دین بس دا غواړي چې د اتوار پر ورځ ګرجې ته راځه، مومبتۍ به بلې 200-300، پادري به ولاړي، جبه به یې چولی، هغه به لګیا تا ته به انجیل مقدس تلاوت کوي، ته به کله هغه ته پرنام کې، کله به خدای ته پرنام کې. بس چې کله د اتوار د ورځې نه بهر را ووتې، بهر بیا که ته په خره سورېږې که په خره سورېږې، دې سره نه د خدای تعلق شته نه ورسره د دین تعلق شته. اوس دا فکر اساسي طور راوتی و د عیسائی چرچ نه. اوس انګریز 1.5 سل کاله دلته مسلط پاتې شو، نو هغه مونږ ته قرآن سنت خو نه ښودل، هغه خپل فکر زما او ستا ذهن ته ورننه ایستو او هغه پکې ډېر ښه کامیاب شوی دی، ځکه ستا د ذهن نه دا ګند دا تر قیامته وتو والا نه دی. او قرآن کریم کې الله فرمایي، تاسو خبره باندې پوهېږئ؟ داسې نه که نه لږ جواب تیز راکوئ، خبره باندې پوهېږئ؟ قرآن کریم فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. الله تعالی فرمای چې ما وعده کړی د هغه خلکو سره چې څوک د پخې صالحې نیک نظریې او عقیدې مالکان دي. او صالح عقیده او نظریه د قرآن بنیاد باندې دا چې حکمرانی یوازې د چا ده؟ حکمران یوازې څوک دی؟ ځمکه د خدای نو اختیار په د چا؟ آسمان د خدای نو اختیار په د چا؟ دا جماعت د خدای نو اختیار په د چا؟ دغه دکان د خدای نو اختیار په د چا؟ او صدارتی محل د خدای نو اختیار په د چا؟ د غلام اسحاق خان نه، د الله. وزارت وزیر اعظم محل دا د الله نو اختیار په د چا؟ د مصطفی جتوی نه، د الله. وزیر اعلی هاوس د الله نو اختیار په د چا؟ د الله. د لوی صنعتکار میر افضل خان نه. دا قرآن کریم فرمائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعده کړی دا الله تعالی خلکو سره چې څوک د پخې صالح او نیک نظریې او عقیدې مالکان دي. تاسو د نظریې خو کله لفظ اورئ که نه؟ نظریې لفظ مو چېرته اورېدلی دی؟ سیاسیانو نه، سیاسي فلسفیانو نه، د میکیاولي د اولاد نه نظریه. مونږ ورته راځه دا نظریه لږ د میکیاولي ژبې ته هغې ته کنورټ کا. نو هلته ورته بیا وایي د میکیاولي ژبه کې ورته وایي ایډیالوجي. سوی ورته زده کوئ که نه؟ لږ لږ انګریزي هم زده کوئ که نه؟ ایډیالوجي. او ایډیالوجي د هغې تعریف کړی دی. ډکشنري وګوره، آکسفورډ ډکشنري د هغې تعریف کړی دی. ویبسټر ډکشنري وګوره د هغې تعریف کړی دی. جمله معاجم وګوره چې ایډیالوجي مین فید بلیف عقیده او ایمان. اوس ګلابه کستا عقیده او ایمان دای چې حکمرانی د فلانی دا د لا اله الا الله سره منافی خبره ده، او کستا عقیده دای چې حکمرانی یوازې د چا؟ د الله. غلام اسحاق به صرف د خدای نمایندهی، جتوئی به صرف د الله نمایندهی، پارلیمنٹ کے ناس ممبران به صرف د الله نمایندگانی، دی به د الله د فرمان نه ورپاخوا سکار کوله. او نن لګیار ستا ملک کې د حکمرانانو خوښه ده که د خدای د صریح حکم خلاف یو قانون جوړی هغې ته لاره کې څه رکاوټ نشته. دوه څلور مولیان غریبانان پکې ناست دي هلته، هغې څه چغې سوې جوړې کړي. خو ټوله دنیا وایي دا لیوني سړي مدرسونه را پاسېدلي دي، دا لیوني دي. یا لکه خدای دې ورک کا. دنیا په لیونو ډکه ده. کنې روغ هم دغه څلور پنځه دي، خو ټول لیوني چې یو ځای راجمع کړي. او ما تاسو ته ویلو ما چې 300 لیوني او شپږ ورته روغ وردن نه کړي. نو که میاشت پس دا روغ پاتې نو دی له داد ورکول غواړي چې د سړي زامن خو یې چې تاسو له تر اوسه لیوني شوي نه یئ. نازیزانو قرآن کریم فرمایل وعد الله الذین آمنوا منکم. الله تعالی وعده کړی د صالح او پخې نظریې او عقیدې حاملانو سره وعملوا الصالحات. هغه ایمان او عقیدې والا، هغه نظریې فید او بلیف والا وعملوا الصالحات چې د چا جماعت کې عمل هم د دغې عقیدې تقاضا باندې. ځان سره د عمل صالح ترجمه یاده کړئ. وعملوا الصالحات چې د چا جماعت کې عمل هم دغې عقیدې نه چاپېره ګرځي، د چا د جماعت نه بهر عمل هم دې عقیدې نه چاپېره. په دکان کې دکاندارۍ عمل د دې نظریې تحفظ کوي. په وزارت کې د وزارت ذمہ دارۍ نظریې نه چاپېره ګرځي. دغه محور نه ځان نه پرانیزي. تاسو به کتلي ارټ کې یو لرګی داسې ولاړ یا ډول چکلی ته نیغ برابر سوی ورته کنجڼ وایي که نه؟ ارټونه ختم شو، بس تاسو نه نومونه هم هېر شو. کنجڼ وایي ورته که سوی ورته نه؟ هغه سلایي چې کوم لرګی پې د پاسه وګد پروت وي کنجڼ. او دا مس کې دا سلایه د سنټرل ایکسس دا د مرکزي محور. ته اوس وګوره دغه مرکزي محور پورې د ډول تعلق وي، د چکلی تعلق وي،
د بیاست تعلق وي د لوټکو تعلق وي او د غوی تعلق وي چې د کم غوی په غاړه کې پړې پروت دی او دې دایره کې دن نه ګرځي اوس د دې غوی تعلق یا د دې چکلې تعلق یا د ډول تعلق یا د بیاست تعلق یا د لوټکو تعلق اگر دغه یو سلای نه کټ کا یا تنه بیاست کټ کا یا تنه ډول کټ کا یا تی چکلې کټ کا یا د غوی د غارنده غړوندې وباسا یا سلای نه را پرانیزا چې بیا به ته غنټه کې سوجري بزمکو وبکی ځکه دا سړی دا غوی دا ارټ دا ټول به پیچواړای شه مرکزی محور سره تعلق پاتې نشو نو الله تعالی او فرمایل چې عقیده او نظریه دا مرکزی محور دی چې د ژوند کم میدان کې ستا ټول چورلیدل بر دغه محور نه چا پیږي نو الله فرمایل خبرونه پوهیږي چې وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات اللہ تعالی ایمان والا اللہ تعالی عقیدے والا صالح او پاک نظریے والا دوستان سره وعده کړی دا حکم خلق صرف صالح عقیده او نظریه نه جمعات کې ناست مو تسبیح نه عقیده مې ډیره صالح ده عقیده مې ډیره صالح ده نظریه مې ډیره پاکه ده خدای دې ورکړه دې نظریه او د عقیده لپاره میدان کارزار کې تسکی الله فرمایل وعملوا الصالحات هغه خلق چې هغوی گویا عمل کوي د عقیدې او نظریې تقاضا باندې د تبلیغ دوست دعوت د اعلی درجه عبادت دی د مدرس تدریس د اعلی درجه عبادت دی د پیر رشد هدایت د اعلی درجه عبادت دی د طالب طلب علم د اعلی درجه عبادت دی په جمعات کې منځ او نفل کول اعلی درجه عبادت دی دغه سیدا جواب راکوي جی دغه سیدا خو اوس قرآن کریم فرماینا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات کتر دعوت و تبلیغ میدان تحفظ ورکول غواړي کتر تدریس میدان تحفظ ورکول غواړي کده تعلیم او تعلم میدان پاک او صاف ساتل غواړي کدا جماعت پر عمل ماحول کې او سول غواړي نو الله فرمایي بیا به خلافت د پاره جدوجہد کې څه د پاره یا ستاسو چې به کوم کورسای د پاره بیا ستړي کې قرآن بیا وایي کورسای د پاره بستړي کې لہذا د دې خبرې او د اعتراض د سره اهمیت پاتې نشو چې مولیان هم کورسای غواړي قرآن وایي غواړي به دا ستا ډیوټي ده لام تاکیدیه او نون تاکید سکیلا اللہ تعالیٰ دے رحم کی استاد محترم حضرت شیخ القرآن د شاه منصور باندې و مونږ ته وی طالبانو خدای وی دې مسلې ته دوه انجړه لګولې دي یو ورته د لام تاکیدی انجړ لګولې دي او بل ورته د نون تاکید سکیلا انجړ لګولې دي یو انجړ لفظ ته مخ کې ولګو او بل ورته رستو لګو وړاندې نه انجړ راخکی او رستنه انجړ ولا تیړه ور کوي نو الله فرمایي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللہ تعالیٰ تاکید سروے دے ستړي کوونکو د پاره ما دا وعده کړی دا که دی مناسب او موزون انداز باندې د عقیدې په اساس پر جدوجہد وکړو نو الله وایي دوی ته خلافت به ورکوم الله وایي دوی ته حکومت به ورکوم الله وایي دوی ته ریاست به ورکوم الله وایي دوی ته قدرت او تمکنت به ورکوم خلافت لیستخلفنهم فی الارض او څنګه به ورکوم وی فرمایل کما استخلف الذین من قبلهم لکه څنګه الله بزرګوار هغه کسانو ته خلافت او حکومت ورکړو چې د دې خلکو نه وړاندې اوس کله څوک پکې دام وایي تاسو له خو مو مسله درکړې ده که نه نو ما به د تیرو انتخاباتو کې ما زمونږ په مسله ډېره موده وشو اوس بل غوندې موچوال ټرانسفر وکړو لکه باهمي تبادله به وکړو لږ ورځو لپاره دغه بل شی مونږ ته پرېږده مسله تاسو سنبال کړئ ما وی آخر اوس مونږ سره قسم خو نه دی کړی چې بس مونږ هم دغلته ټینګ ناست یو چې پانسي ګینې پانسي کوم دی پانسي کوم عزیزه او چې کله ته دا منې چې ما تا ته مسله درکړې ده نو بیا راځه تا د ایمان نه خو ځان نه دی خلاص کړی که نه وایي که نه مونږ ټول مسلمانان یو کافران یو الحمدلله وایي ټول نه تا جوړه په خپل ایمان هم ډېر خوشحاله نه یې ما درته په دې ایمان الحمدلله وایي لږ شوق سره ووایي چې د ایمان باندې خدای ثابت قدم پاتې کی اوس عزیزه چې کله ایمان نه وته نه
راځه چې مصلی والا خبره لګ وړاندې کو. نو ګلابه دا مصلا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صرف یو مزد پاره ابو بکر ته ور کړی و. سو مزد د پاره صرف یو مزد پاره دا مصلا پیغمبر ابو بکر لور کړه. نو چې څنګه رسول الله علیه السلام دنیا نه تشریف یوړو نو د دفن نه وړاندې د سیاست مسله دومره اهمه ده چې د پیغمبر جنازه نه کیږي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غسل نه کیږي، د حضور پاک د کفن نشي اچولې، رسول الله دفنېږي نه، صحابه را جمع کیږي چې لومبنۍ مسله د حکومت او د ریاست ده، لومبنۍ مسله د خلافت ده. سقیفه بنو ساعده، سقیفه بنو ساعده از زما خو ټول عمر دغه خبرې کنه چې زه اسمبلی ته ولاړم دا خبرې مې شروع کړې. زه اسمبلی ته ولاړ نه یم، زه اسمبلی ته ولاړ نه یم، زه داسې لکه سړی چې د لاسو خپونه ونیسي چې دې ځای ودرېږه که نه ودرېږي نو بیړه دې غرقه ده. او کني هغې نه پس هم ما تر اسلام آباده منډې ووالې چې ګوره که چېرته اپیل مې منظور شي، چېرته درخواست مې منظور شي چې الله دپاره کوي ما معاف کوي، خو چې کم در مې ټکو د هر در نه همدغه جواب راته چې ګلابه مونږ څه د اسلام ته یوازې یو قسم نه دی کړی، که ته فعلېږي نو مونږ فعلېږو. ما چې زه پاس کېږم بیا ورته نه یم تیار، چې زه وزیر کېږم بیا ورته نه یم تیار. ما وې ما والا خوله را کنټرول کوي مخه، ما والا خوله ځکه چې کله سړی د الیکشن ته ودرېږي که نه نو بیا سړي کې خوشامدګري پیدا شي چې یاره داسې خبره کول پکار دا میر صاحب خفه نه شي ګینې یو ووټ سر وخوړه، یو ووټ سر وخوړه او دغه بل حاجي صاحب خفه نه شي ګینې د بل ووټ هم جنازه ووته نو ما سړی خوشامدګر شي. نو عزیزانو زه ودرېدلی نه یم، زه الیکشن ته ودرېدلی نه یم. او پرون چې کله ما کاغذات داخلول یو ناپوهه ملګري ما ته مبارک شه مایده شي تعزیت را سره وکړه، تعزیت را سره وکړه چې د ذمهدارۍ یو لوی میدان ته مسته ټېله کې خدای دې دلدل نه په خیر او عافیت وباسه. ما دعاګانې را او میدان واورئ چې اول خو دا صورت شته نه، خو ما که زه ممبر هم شم او که زه وزیر هم شم او که زه وزیر اعظم هم شم نو ما که کوم سړي ما ته مبارک شوی هغه سړي سره زما تعلق نه وي. یو سړي باندې د قام ذمہداری ورچې او ورته چې مبارک شه تو لوٹ مار له ورسېدې اوس شروع کوه چاروں انگلیاں کی میں سر کڑائی میں اور پاؤں چوڑے میں او ما ورته مې زما طبیعت ګورم تیز غو نه ما په درې مرض د اسمبلی پرې خودي را پرې خودي چې دې زناور سره زما وخت تیریږي ځکه زما خدا سلی ونه غو نه زین دي. عزیزان الله تعالی او فرمایي چې وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الله تعالی د صالح کې دی او نظریه حاملان سره دا وعده کړی ده ليستخلفنهم في الارض چې الله تعالی به دوی ته خپل ازما کې حکومت او خلافت ورکوي کما استخلف الذين من قبلهم. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه هغه ته نبی کریم علیه السلام یو مانځه دپاره مصلی ورکړه. څو منځونه دپاره؟ او چې کله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دنیا نه سفر وکړو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حالت عجیب دی. هر یو صاحب هوش او حواس کار پرېښوده دی چې او الله د دې دل پاسداري او پاسباني به وڅوک کوي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام لاړو. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربه د کجورو باغ کې لګیا د ګوټ کوي. بچے ورته راځي یا ابتا وی او بابا ان رسول الله قد مات. الله پیغمبر وفات شو، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وفات شو. تاسو ته پته ده عبداللہ ابن زید څه کوي؟ رمبې وغورځو وی او د شین اسمان مالکا زما داسترګې ما دې دپاره سعادت او غنیمت ګڼلې چې جومات کې به ناستم او ستا دې حبیب ته مې کتل. الله چې کله هغه پاتې نه دی نو ما ته د سترګو ضرورت هم نشته، ما نه دا نظر واپس واخله. او روایت کې راځي داسې مستجاب الدعوات صحابي دی چې فل فور د سترګو نظر ختم شخه چې الله چې کله پیغمبر نشته هغې نه بعد زه په دې سترګو بل چاته کتل نه غواړم. عزیزانو سیدنا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ جمعات ته روان دی، ټیلې خوري، یو ځای نه پاسي بل ځای پرېوځي، لاس خپو یې کار پرېښودلی. او الله دا سره وشو رسول الله علیه السلام به هم دنیا نه سفر کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې مین روډ باندې جمعات نه بهر ولاړ دی. وی که چا دا وی چې رسول الله علیه السلام وفات سر تنې نه کټ.
چې پیغمبر باندې هم کینی مرګ راتلی شي، پیغمبر باندې هم مرګ راتلی شي. سو صحابه حضرت ابوبکر پسې منډه کړه، وی چې ډېر عجیبه حالت دی، د عمر د وجې نه سو کش کولی شي نه شونډې کولاویږي، په زرګونو صحابه موجود دي، ټول په هیبت دي چې دا خو جلالي سړی دی، اوس دا توره چلول شروع نه کړي. حضرت ابوبکر راغی رضی الله تعالی عنه، منبر ته پورته شو، تقریر او بیان شروع کړ. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اللہ تعالی فرمائے چې محمد رسول الله زما پیغمبر، زما قاصد او زما رسول دی، د دن وړاندې هم رسولان راغلي دي او په دې راه عدم تللی دي، وفات پې راغلی دی، دنیا نه پناه شوي دي. افإن مات او قتل، که دا پیغمبر طبعي مرګ باندې مړ شي یا میدان کې شهید شي، انقلبتم على اعقابكم، نو تاسو به دین پرېږدئ، صبري نظریې پسې به روانېږئ، دین به پرېږدئ، سبل فکر به وړاندې کوئ، د پیغمبر جماعت به پرېږدئ، یو بل جماعت پسې ومنډه کوئ، د پیغمبر جنډه به پرېږدئ، د یو بل جنډې لاندې ومنډې وئ. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اللہ تعالی فرمائے ومن ينقلب على عقبيه، چې چا پیغمبر والا جماعت پرېښودو، چا پیغمبر والا لار پرېښوده، چا پیغمبر والا فکر او نظریه پرېښوده، فلن يضر الله شيئا، خدای وی ماته هیڅ تپ نه رارسي، الله تعالی وی ماته هیڅ نقصان نه دی راکړی، نقصان او وبال یې د په ذات باندې دی، نقصان او وبال د ده په ذات باندې دی، دا فتنه دا به د په سر باندې را پرېوځي. او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه دین بعد یو جمله ویلا چې ایها الناس من کان یعبد محمدا فقد مات، چا چې د جناب محمد رسول الله بندگی او عبادت کو، رسول الله وفات دنیا نه لاړو. ومن کان یعبد الله فهو حی لا یموت، او د چا دین سره تعلق چې الله د پاره دی، د جماعت سره تعلق د الله د پاره دی، نو هغه الله ژوندی دی، هغه باندې مرګ نه راځي. ابوبکر په دومره اهمه موقع د صحابو څنګه نظریاتي تربیت کوي چې ګلابه دین والا خبره، عقیده والا خبره، نظریه والا خبره، دا د پیغمبر ذات سره هم نه تړي. اللہ تعالیٰ د خپل دین کار اخلي، کسان ول نمبر په نمبر را پیدا کوي، پیغمبر د خلکو تربیت کوي. عزیزان ناز میں کو استاذ خدمت کی چې حضرت ابوبکر ته کسان رالو، و او ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تلاش سقیف بنو ساعدہ کے انصار راجم دی، انصار مدینہ غ خلق دے چې کله دا د مکې معظمې مهاجرین مدینې ته لاړل، هر یو سړي خپل کور دوه ځایه کړ، نیم کور یو مکي مهاجر ته ورکړ، هر یو سړي خپله غله دوه ځایه کړه، نیمه غله مکي مهاجر ورور ته ورکړه، هر یو سړي خپله دیره دوه ځایه کړه، نیمه دیره مکي مهاجر ته ورکړه، خپل جایداد او کاروبار دوه ځایه کړو، او نیم کاروبار او جایداد مکي مهاجر ته ورکړو. چې ګلابه ته د مکي هیڅ د وینې رشته مې در سره نشته، خو زما او د تا میس کې د ټولو نه مضبوطه رشته هغه د دې کلمې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. لہذا د دغې رشتې په اساس ته ما سره زما مال کې شریکې، ته ما سره زما کور کې شریکې، ته ما سره زما جایداد کې شریکې، دا نیم ستا نیم زما. او یو صحابي حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ، هغه سره پیغمبر علیہ السلام یو ملګری کړ، وی ستا رور به دا وي، هغه ځان سره واغست، ځمکه ور سره نیمه کړه، کور ور سره نیم کړ، ډیرې نیمه کړه، نغد ور سره نیمه کړې، مال بساط او اسباب او سامان ور سره نیم کړ، کټوی او سمسای ور سره نیمه کړې، دا یو کټوی تواله یو ماته پرېږدوه، او بیا د هغه د مطمئن کولو دپاره هغه ته خبره کوي چې که د جواز څه صورت وي نو زما دوه ښځې دي چې یو ښځه تا ته حواله کړم، دا د ایثار انتها ده، زما دوه ښځې دي که د جواز څه لار وي چې
چې یو خدای تا حواله کم ځکه ته ماله پیغمبر رور کړی او پیغمبر وی چې هر څه سره نیم کا صلی الله علیه وسلم. او عزیزه که تا ته ما ووی چې پیغمبر وی چې یو 5 روپۍ ورکړه نو ته وایي په پیغمبر نه پیغمبر دې مال راکړي 5 روپۍ زه ولې ورکړم ولا 5 روپۍ. الله تعالی دې رحم وکړي. خدای دې امتحان ابتلا نه راولي کني والله چې ګوتې زمونږ ټول پخوا خلاصې دي ښه پخوا مو خلاصې دي خو الله تعالی مو دې په دې مات ګډ لاین باندې داسې ګاډې ور په دیکه کې نو او دا هم دیکه سټارټ ګاډي دی. الله تعالی دې رحم وکړي. عزیزان نارز میں کو استاذ خدمت کے چې انصار مدینہ فسقیف بنو ساعدہ کے راجم دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ته اطلاع ورکړې شوه چې وا ابا بکر سقیف بنو ساعدہ تراشا انصار مدینہ راجم دی خپل قبائلی اختلافات ختم کړی دي. تقاضې دا ده چې پیغمبر علیہ السلام مونږ باندې حاکم او حکمران. اوس دې خو ګورئ پیغمبر علیہ السلام حاکم کنو جواب راکوي جی حکمرانو کنو صدر یا وزیر اعظم کنو چیف جسٹس او قاضی القضات کنو چیف ایگزیکٹو او انتظامی سربراہ کنو سی این سی او چیف آف ایئر سٹاف او چیف آف نیول سٹاف هغه وخت د فوج کم کیفیتو وکنو نو وی چې پیغمبر خو پیغمبرو خود دینه بعد وی د حکومت استحقاق زمونږ دی ځکه مونږ د مدینه استوګن یو لہذا حکومت بوس دینه بعد څوک کو مونږ مدینه والا مکی والا بر باندې حکومت نه کوي. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ راغی جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پاس خطبه اویلا بیان شروع کو چې سمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پیغمبر زما او ستاومو د مکه والا مدینه والا د مهاجر او انصاری د تور او سپین د پښتون پنجابی د پاکستانی هندوستانی د مشرقی مغربی د ټولو لپاره یو حیثیت لري د الله پیغمبر. هغه ویجی بالکل وی ما دا آغا پیغمبر نه خبر اوریدلې ده چې هغه فرمایل چې الائمة من قریش زمان بعد د تاسو خلیفگان به د قریش مهاجرین چې مکه معظمین راغلي دي. تاسو خلیفگان به د مکه مهاجرین. عزیزان بس دا یو خبره وکړه هغه د زرګونو اجتماع چې هغه انصار پکې موجود دي چا چې خپل ځمکې ورکړي دي چا خپل کور نیم کړی دی. حضرت سعد ابن معاذ دا غوی سردار دی سعد ابن عبادہ دا غوی بل سردار دی دواړه را پاسېدل بالراس والعین د خدای پیغمبر وای مون خدا تر اوسه کوم بحث وکړو دا خو خدای سره دښمنی وکړه حالانکه غوی ته علم نو چې پیغمبر علیہ السلام دا فرمان کړی دی. جی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا غین بعد صحابه د عظیم اجتماع ته خطاب وکړو وستا چې سو غرد ځان لپاره دا غي انتخاب په حیثیت د حکمرانو کوي. جی ټول نو وړاندې یو جلالی را پاسید سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او سیوه صحابه ته یو مسئله ورته کړه د مصلی والا یو مسئله ورته کړه سواله مصلی والا و رضیه لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم لصلاتنا ولدیننا افلا نرضاه لدنیانا وی دا خدا کل خبر دا آیت تفکے ضرورت نشتا حدیث تا ضرورت نشتا چه پیغمبر پخپل جون دے پدے مسلو درولو دا پیغمبر انتخاب داو چه دا ابو بکر ستاسو دا دین دا پارا امام و مشر دے نوی پیغمبر مونږ ته وایي چې د دین دپاره په اعتبار وکړه نو مونږ د دنیا دپاره په اعتبار نه کوو. افلا نرضاه لدنیا نه دین دپاره خو په اعتبار کوو او دنیا دپاره په اعتبار نه. دا مونږ هم داسې قوم سره واسطه ده خدای ذوالجلال دې رحم وکړي چې په ما یا په بل مړه د دل په باب خو هغه باندې قابل کافي اعتماد دی چې دی دا کوم مسکی دا ټیک استاد څه پتر ما د سره نیت نه تړلې عزم مې نه کړی استاد بیا هم دا عقیده ده چې نه دا موږ دې ټیک ټاک کوي ما له سره اودس نه کړی بیا اودس ولاړم ستا بیا هم دا عقیده ده ما باندې اعتماد لري چې دی دا موږ ټیک ټاک کوي. جی د تا په مړي باندې زه جنازه کوم تا ته پته نشته چې دې نیت کړی دی که نه دی کړی اسې الله اکبر الله اکبر چغې وایي دا اودس کړی دی که نه دی کړی اسې الله اکبر الله اکبر چغې وایي. جی عزیزه اوس د دین دپاره مونږ په ملا اعتبار کوو خو چې خبره دنیا راشي نو وایي ملا پکې چا کړی دی داسې وایي که نه وایي نو خدای ذوالجلال دې رحم وکړي دا مقدمه به د خدای دربار کې پیش شي. دا مقدمه دا به د خدای دربار کې پیش شي وجیب کیفیت وایي.
یو عجیب کیفیت وي. الله تعالی دې مونږ هغلته نجات تر الله کی پاتې شو. نور دا دنیا والا معاملې ما خو پرونم دو کاغذونو داخلول نه بعد خپلو ملګرو ته یو تقریر وکړ او هغه تقریر کې مې ورته وویل چې تاسو زه په زور او په جبر مجبور کړم او دې شی ته مې ودرولم او جمعیت علماء اسلام کې یو کس ځان په خپله دې شی ته مخکې کړی نه دی. یو کس مو پرون په آخري اوقاتو کې میران شاه نه راورسو چې داخل که کاغذونه شیخ الحدیث مولانا شیر علي شاه صاحب دا کوړي میران شاه نه مو ورسو. بل کس هغه مو د مدرسې نه پاسو چې داخل که کاغذونه 400 کې شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب او هر یو سړی چې بزرګان ورته کینی قسم په خدای ما بلز د خپلو ته وجړل هغه مونږ ته جړلی دي. زه ورپسې لاړم ما ته جړلی دي. بل بزرګ ورپسې تللی دی هغه ته جړلی دي چې زه ځان کې د دې شی اهلیت نه وینم. زه منډې وم زه ترړې وم خو دې شی دپاره اهل نه یم. بزرګان وایي ته به ولاړې ته به دغه ځای باندې ټینګ ولاړې چاہے تا ته یو ووټ پریوزي او که 10 ووټونه درته پریوزي تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اوس د قرآن فیصله څه ده نو بس تاسو ته یو اهمه مسله ذکر کوم. ځکه عزیزه څو پورې او ما ورته د سترګو باندې پټۍ ښودي پټای ادا سه نو ما ملګرو ته وې ما خبردار چې ما د پاره ووټ د چانه په طرفګنۍ او دشمنۍ اون غواړي. ستارور به بل جماعت کی ستا پلار به بل جماعت کی کته زما د جماعت په پروګرام د خدای د حکمرانۍ په تصور مطمئن کول شي خو ټیک ده کړي زما د ووټ په خاطر هغه سره طرفګنۍ بنه کې هغه سره دشمنی بنه کې هغه سره تعصب بنه کې هغه سره نفرت بنه کې هغه سره دشمنۍ بنه پیدا کې ځان لعزیز ولای به زما د ووټ زما اسمبلی ته زم نه زه سمبلای ته ځم نه. زه خو د نظریې د ترویج دپاره میدان کې ولاړم خو چې ملا مدرس شي نو طالب پې بایسي نو ټوله شپه کتاب ګوري چې سبا را باندې د طالب اعتراض دا ونه کي کني بیا به څه جواب ورکوم. او ما مولا هغه چې کله ودرېدی اسمبلی ته نو دغه کمپین پې باعث شي کلي په کلي ګرځي او هغه الله والا خبره وړاندې کوي. نو عزیزانو ما ورته ووې او نن مې هم سهار ملګرو ته ویل زه به ګوره چا نه ووټ نه غواړم. ما 2 ځله یونیورسټۍ کې الیکشن کړی ما چا نه شخصي طور ووټ نه دی غوښتی ځکه چې دا خو زه از خود هغه ته وایم چې زه ډېر لوی اهل سړی یم د دې دپاره او زه اوس رالم عرش مولا نه راکوز شم ماله به ووټ راکړې. اوس رالم عرش مولا ولې د هغه په سترګو کوپي دي څه دا په سترګو کوپي دي که هغه ته الله تعالی انساني عقل نه دی ورکړی هغه ته امتیاز نه دی ورکړی. عزیزانو نو الله تعالی وفرمایل یو مسله بس تاسو ته واضح کوم چې ووټ شرعي اعتبار سره داسې شي. سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تا حضرت عمر فاروق پاسد وستا انتخاب زمونږ د دین لپاره د الله پیغمبر کړی دی نو مونږ ستا انتخاب د خپل دنیا دپاره کوو. او جی حضرت عمر دا ونه وي چې زه درله ووټ در کوم. سهار ماته یو کس ووي ویجي زه به تاله ووټ در کوم. ما جزاک الله خو ماله ووټ مه راکوم جزاک الله خو ماله ووټ مه راکوس ته اوس نه ما سره خپله شکریه دلته رجسټر کړې چې اوس نه زما شکریه شروع کړه چېره خو تا د خدای سړي د جنت مارغه کړي چې تاله ووایي چې تاله ووټ در کوم. ما ګلابه که تا ته دا ما والا کار دین ښکاري نو ما ته به وایه نه چې تاله ووټ در کوم او نه به ځان له خپله غاړه په یو ووټ باندې فارغې بیا به ستا ډیوټي زه ټول کال او 12 میاشتې او 24 غنټې د دین دپاره په سرکولیشن او په چکر کې نو ته دا یو 2 میاشتې خپل کار دین دپاره نه پرېږدې او منډې او تړې به نه وې. ته ما ته صرف دا وایي چې ته خو زمونږ د کلي قاضي او بس زمونږ ووټ ستا دی ووټ. نو یو کس راغی هغه ما ته اوس ته رجسټریشن کوم چې مونږ به چې ووټ تاله درکوو پارټي هم بله ووټ به تا ما ماله ووټ به راکوم زه ما ووټ نه غواړم. عزیزانو نو خبره باندې ځان پوه کوي شرعي مسلې باندې. سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ورته وی رسول پاک د زمونږ انتخاب د دین لپاره کړی دی افلا نرضاه لدنیانا آیا مونږ دنیوي مشرۍ دپاره ستا انتخاب د ولې ونه کړو بلکې دا خو رسول پاک مونږ ته اشاره راکړه چې زمانه بعد تاسو مشر د تاسو امام مقتدا او خلیفه به دا وي. نو حضرت عمر صرف دا ونه وی چې خپل ووټ یې ورکړو دې ټولو ته وی څنګه ووټ ورکوې حضرت ابوبکر ته ټولو وی جي بالراس والعين ولې نه ورکو. حضرت عمر را وړاندې شو خو هغوی خو ایمان مضبوطو څه شی وجي ایمان مضبوطو نو برملا د چا د اختلاف پروا یې ونه کړه. راغی حضرت ابوبکر ته لاس دی خوا کړه هغه لاس دی خوا کړه حضرت عمر پکې لاس کېښودو وی د خدای په حضور نظر کې زه تا سره عهد کوم چې ته د دین په خاطر زمونږ مشرې زه به ستا د هر حکم فرمان برداري کوم. دا د هغوی ووټ ورکولو ښه اوس زمونږ دپاره خفیه بیلټ پیپر ولې دی چې وایي صادر نه پناه لاړ شه
ساده ځکه زمونږ ایمان ډېر ډاواډول دی کنه تا ته بم نمبر جوړوم او دی بل ته بم نمبر جوړوم دی بل ته بم نمبر جوړوم او که کله ته کلیر یو طرف ته رالی چې بس بای زه صفا دې طرف ته خو یا دین والا خبره کوم یا دنیا والا خبره کوم یا اسلام والا خبره کوم یا کفر والا خبره کوم خو په دا ځای باندې ټینګ ولاړم دا شی د ټول نه بهتره دی دا شی د ټول اوس یو سړی چې ما هم په اعتماد کې ساتي چې استاد جی او بل سره مې اعتماد کې ساتي تا الله والا خبره کې مونږ خو ټول د الله بندگان یو کنه او دا نو دنیا والا خبره کې دنیا ته هم ضرورت شته دنیا ته هم ضرورت شته نه ادھر کې رہے اور نہ ادھر کې رہے نہ خدا ہی ملا اور نہ د خاپیرک کاته بنه کوئی خاپیرک والا مسله بنه کوئی د دې زناور او د مرغانو جرګه وې ځان له بادشاہ انتخاب کو د چا انتخاب کو د بادشاہ انتخاب کو نو زناور باغې د پاره دلایل وي چې بادشاہ به زمونږ د زناورو نه ځکه چې زمونږ خپې سلور دي غوږونه هم لوی لوی دي او په مونږ کې غوی ده چې دومره اوږده لکۍ ورپورې ژوند ده او په مونږ کې سنډاله چې دومره لوی لوی ښکرونه دي او په مونږ کې هاتي دی چې دومره لوی خړتمې دی او په مونږ کې مړز مری دی چې 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے هغه په ښکار باندې حمله کوي او د ځنګل لہذا بادشاہ به مشترکه زمونږ د طرف نه وي د دې دلایل چې به واورېدل مرغانو به شروع کړل وی بادشاہ به مونږ کې ځکه چې زمونږ ودرې دي او مونږ هغې باندې الوزو مونږ ډېر پاکیزه خوراک کوو او مونږ کې تاوس دی چې د هغه ته ګورې نو زړه به دې خوشحالېږي او په مونږ کې باز دی چې په خپلو الوتو باندې د انساني نظرونو نه اوجل شي اوس چې کله به زناورو دلایل شروع کړل خاپیرک ته پته ولګېدل چې بادشاه جوړېدی نه جوړېږي بادشاه جوړې عبوري حکومت کې جوړې بادشاه دی جوړېږي وزیر اعلی دی جوړېږي تاسو ته پته ده د عبوري حکومتونو چې تشکیل کېدل نو خلکو ځان ځان له لارې کتې یعنی چې په کومه لاره به دې وزارت ته ورسم خیراتي وزارت دی نه پکې ووټ شته نه پکې پیسه لګول شته نه پکې مینت شته نو عزیزانو هر یو ځان له لار کته څوک پرې دې ګوټه رانه وتل څوک د دغه ګوټه رانه وتل څوک د هغه ګوټه رانه وتل ما ته په دې خپو کې لس ځله کېښودو ما ور لس ځله داسې راته ورکړه زه وزارت کوم نه وی خدای دې ورکه زه وزارت نه کوم بلکې دا چې کوم ناستې دا یې ما پاتې شي عزیزانو اوس خاپیرک هغه په دې زناورو طرف ته لاړ وی دی کې جوړې بادشاه کي که نور اسمي نو مشیر خو به مې واخلي مشیر به مې واخلي چې کله به مارغانو خپل دلایل شروع کړل نو هغوی ته به یې رامنډه کړه هغوی ته به یې رامنډه کړه چې الله اوس دلیل به هم ځان دپاره وي چې زناورو طرف ته به ته وی تاسو خو ما پېژنئ که نه زه ګورم د زناورو د قبیلې نه ځکه تاسو هم بچی راړئ زه هم بچی راړم تاسو هم بچی راړئ اګای نه اچوئ زه بچی راړم چې د مرغانو دلایل به لږ مضبوط شو دی خوا به یې رامنډه کړه وی زه ګوره ستاسو د قبیلې نه تاسو هم الوزئ زه شپه شپه کوم زه لګیا یم الوزم اوس هغوی خو په بادشاه متفق نه شو خو د منافقت ټولو ته معلوم شه هم زناورو ته هم مارغانو ته چې دا خدای په قهر اخته دی خو مونږ سره منافقت کوي او زناورو سره لہذا خاپیرک پیشوی دشمنه د زناورو کې او مارغۍ هر یو دشمن دی چې ته یې منافق د ورځې که ته راووتې نو شلو دی که در دې راوتې نو شلو دی نو د ورځې نه د زناورو د یارې راوتې شي نه د مرغانو د یارې راوتې شي نو ځان نه به د خاپیرک بچي نه جوړوئ بس خو زر ځان کلیر کوئ چې بای دا شی یم بس د دې کې څه فتنه ده نه پکې طرفګني شته نه پکې دشمني شته نه پکې تعصب شته او چې کله زه دا وایم چې زه د پیغمبر د مشن لمبردار یم زه دې بیا خپل سیاست په طرفګنۍ ولې وکړم زه دې بیا خپل سیاست په دشمنۍ ولې وکړم دا دې په کنځلو په فحاشۍ او پوچګویۍ باندې ولې وکړم بیا ما ته دا ضیب نه راکوي چې زه وایم چې زه الله د نظام دپاره جدوجهد کوم نو الله وفرمایل چې وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات صحابه کرام نمبر په نمبر یو را پاسېدو خپل ووټ حضرت ابوبکر لورکو رضی الله تعالی عنه برملای ورکو د پلار او زوی پروا نه ده کړې د رشتې او عزیز پروا نه ده کړې وی دا الله نظر کې دا د الله د حکمرانۍ د خلافت دپاره اعلی سړی دی لہذا دا واخله زما لاس ما د تا په لاس باندې بیعت وکړو زه به ستا ملګری یم زما ووټ به د تا وي زما ملګرتیا به د تا وي اوس ووټ دې څه شي نو بس دا یو مسله یاده کړئ ځکه چې کوم کسان ما سره ملګرتیا کوئ نو به د جومات کې نه ناستئ ما ته به تشې دعاګانې کوئ ما ته به تشې دعاګانې کوئ ګرځئ به دا پیغام به رسوئ د دین په خاطر دا پیغام به رسوئ د دین په خاطر څه به وایئ چې د ووټ 3 حیثیت لري شریعت کې څو حیثیت لري په څه کې شریعت کې خبره وکوي شریعت کې څو حیثیت لري او په نور د شریعت نه بارې صرف یو حیثیت دی چې که سپاو شل سره سپاو 15 پاوه سیر روج درته پخې یومې میلاویږي جی که سله 100 روپۍ پې درته میلاویږي دنیا کې دغه اعتبار دی دین کې د ووټ 3 حیثیت لري شرعي
سو یو دا ووټ وکالت دی. څه شی دی جی؟ وکالت دی. ته ځان د پاره وکیل مقررې چې زما د دین و ایمان او زما د حقوقو وکالت په اسمبلی کې تکې. نو اوس عزیزه ته چې کله عدالت ته لاړ شي نو ښه وکیل ګورې که ناکاره وکیل ګورې؟ کاډو ستا خپل رور وکیل وي خو هغه پرون نه هغه بل د وکالت نه رافارغ شوی دی، په ټک د قانون نه پوهېږي، نو ته به بیا هغه نیسي د خپل کیس دپاره که ایک ابروهي به نیسي. حالانکه دی بدله مفت وکالت کوي. ایک ابروهي الله دې وبخي زما د یو سبق استاد و ایک ابروهي هغه به درنه 2 لکه روپۍ اخېستې د یوې پیشۍ دپاره، خو تا به مینت هم کو د هغه دوست به دې کته چې دی زما د وکالت ته تیار شي. نو عزیزه ستا یو ادنا کیس د هغې دپاره خو ته وکیل اعلی ګورې او دا ستا د دین و ایمان وکیل او ستا د حقوقو ترجمان دې دپاره به غاصب او نااهله هغه سړی به وړاندې کې. نو قیامت په ورځ باندې به الله تعالی تپوس کوي که نه به کوي؟ یوه او دویم حیثیت دا ووټ دا امانت دی. څه شی دی جی؟ د چا امانت دی؟ د اهل. د چا امانت دی؟ د اهل. او قرآن فرمایي چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اللہ تعالیٰ وَإِذَا تَاسْتَدَا حُکم کوم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې تاسو امانت باغ چاته سپارئ چې د خیانت پکې نه کوي، هغه چاته به سپارئ چې د ځان لپاره امین او امانتګر ګڼئ، په ده ستاسو د خیانت شبه او شایع بني. دا دعا. او دریم ووټ شهادت دی. څه شی دی جی؟ وکالت تے، دویم نمبر امانت تے او دریم نمبر شهادت تے گواہی دا چې او الله ته حاضر ناظر مونږ ستا په وړاندې دا گواہی کوو چې دا سړی اهلیت لري، دا د مشرۍ اهلیت لري. الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا كونوا شهداء لله كونوا قوامین لله شهداء بالقسط. او ایمان والو چې کله تاسو حکم کوئ، حکومت کوئ، فرمان روایی کوئ، نو هغه به د الله په یره کوئ. شهداء بالقسط. او کوم ځای چې تاسو شهادت او ګواهي کوئ دا به انصاف او عدل باندې کوئ. څنګه به کوئ؟ انصاف. او قرآن کریم کې الله فرمایي چې فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله. سورہ حج کې الله فرمایي چې زما ګوره 2 کار ډیر زیات بدی شي. څو کارونه؟ خدای وایي په دنیا کې 2 کارونه زما ډیر زیات بدی شي. یو الرجس چې هغه کې دی ولا د غیر الله قانون شریک کو، بلکې د خدای قانون دی والو زو د انسان قانون دی په ځای پرې خو خدای وایي د اعلی درجه مشرک دی. ځکه زما حکمرانی دی ختم کړه، انسان دی حکمران کو، زما قانون دی یو جانب ته کو، د انسان قانون دی راړو، زما د قانون په ځای باندې دی ودرو. الله تعالی فرمایي چې فجتنبوا الرجس من الاوثان وجتنبوا قول الزور. زما 2 کارونه ډیر بد شي، یو به ما سره شرک نه پیدا کې، او دویم وجتنبوا قول الزور. دویمه خبره دا ده چې د دروغو ګواهي به نه کوې، د دروغو ګواهي به نه کوې. او الله تعالی فرمایي چې چا ګواهي پټه کړه، چا ګواهي پټه کړه په هغې باندې سم لاستو فانه آثم قلبو. خدای وایي صرف دا نه چې لاس یې ګناهګار دی، سترګې ګناهګار دي. ټرانسفارمر دا زمونږ د بجلی ټرانسفارمر چې دې په لکړي ته بجلی ورکوي چې دی ټیک وي نو دا ټول پنکي روان دي. او که هغه ټرانسفارمر اوس خراب شي نو دا پنکي، او دا دې بره کورونو کې پنکي وایي که نه، او دا فریجونه او ټي ویګان او دا ټیپ ریکارډرې او د بجلی جمله سامانونه به ټول په ځای سټاپ شي. ولې دې پکې کې څه خرابي نه ده راغلې، د ټیپ ریکارډ کې نه راغلې، څه شي کې راغله؟ ټرانسفارمر کې راغله. الله تعالی وایي د انساني بدن ټرانسفارمر د زړه او چا چې ګواهي حقیقت والا پټه کړه ټرانسفارمر خراب شو فانه آثم قلبو، د زړه ګناهګار دی. او کله چې د انسان زړه ګناهګار شي لاسونه په هغه ګن کې ورختوي، خپې په هغه ګن کې ورختوي. عزیزانو دغه 3 خبرې دا مسلمانانو ته رسوي. نور معرکه حق و باطل زما دا عزم نه دی چې زه یې سمبلای ته سم، دا مې عزم نه دی. ما ته چا وویل که موبایل له میں بایلوبا که موبایل میں بایلوبا 99% بدای چې سبا کو بایلوبا 1% بدای چې سبا کو ګټوبا. نو ما ورته وویل ما کوم او بایلو دا نو دغه مو ذهن کې مخ کې نه ده، نو اثر را باندې نشته. کوم او ګټله نو یو لوی
ذمہ داری په سر راوړې ده، بیا به دعاګانې کوو چې او الله دې دلدل نه پاک صاف اوس په خیر او عافیت باندې ذمہ داری باندې پوره کې ورپورې مباسي کې. ورته ګلابه په مونږ باندې د بایلودو اثر نشته. مولانا غلام غوث هزاروی زمون قائد الله تعالی دې غریق الرحمت کی، حضرت هزاروی رحمت الله علیه ادھر الیکشن بایل چې بیا الیکشن ته ودرې چا ورته مولانا آپ پھر لڑ رہے ہیں تو بیا الیکشن کے. نو مولانا سے برتڑی رجیبہ جواب ورکے بھائی ہارنا کوئی ہار نہیں، میدان چھوڑ کر بھاگ جانا بہت بڑا ہار ہے. بایلل دا سره شرم خبره نه ده، خو چې میدان ناپاک سړي ته پرېږدي او ته ورته میدان خالي کړي دا ټول نه لویه د شرم خبره ده. عزیزانو زه هم دغه شی مجبور کړم، دغه بزرګانو مجبور کړم، دغه پاکانو او نیکانو مجبور کړم، لہذا دغه دلته مو ځان ور وغورځو. اوس مو الله تعالی پاتې شو دا خبره چې اوس مونږ پکې څه وشي، ما هیڅ نه دارې مو غمې هیڅ نه دارې، دستار نه دارې مو غمې پیچ نه دارې. ایو سړي ته چاوي وی بادشاہ را روان دي خلکو نه مالونه اخلي، نو هغه ورته چې ما هیڅ نه دارې مو غمې هیڅ نه دارې، مونږ سره سشتنه نه مونږ نه بس واخلي. ما دا مانکی بابا د لنګر خبره وه، مانکی بابا لنګر کې به ډوډۍ یو ډومبه تقسیم شو پټولو مسافرو ملمنو باندې، او چې ډوډۍ تقسیم مخلاص شو بیا هغه نه پس با خانه کیرا شروع شو پخړی وایا. نو یو سړی ما غوند لوګي غسته، ناغه ته څنګه وچه ډوډۍ ملاو شو، ناغه په شروع کړه زر اخلاص کړه. نو چې کله خانه کرا ورسېد اوس هغه سره خو څه شیونه ناغه نور ته ماته پکې نه ورته خپېس پکې وته پکې څه شي ماته خپېس پکې. نو ما ورته څه ماته پکې مو پکې څه شي ماته کافر نه مونږ نه بس اخلي. ما هیڅ نه دارې مو غمې هیڅ نه دارې، دستار نه دارې او غمې پیچ نه دارې. او عزیزانو اوس پاتې شو دا چې دې میدان کې چیز دنیا پیسې لګي. ما پرون ملګرو ته وې ما سایکل ځان له اوس نه وګورئ، سایکل زمونږ الیکشن او میدان ني سایکل والا الیکشن بې پیدل الیکشن بې دا خپل دوستان بل کړه تبلیغي وفدونو په شان لیګو چې بې دغه خبره ده الله والا خبره توکې دی. ما وی جماعت کې بداوي چې خبره توکې دی، نور مو غواړي چې ووټ چاله ورکوي، خو چې ماسختن پریوزن خپل ضمیر نه به خدای به ځان ته حاضر ناظر کې او لږ به خپل ضمیر نه تپوس کې. نو کدا بل لاین نه صحیح کار شو نو الله دې مل شو ورمنډه کوو په الله دې مل ورمنډه کوو په. مونږ نه چاګریبان تلاش شو، نه جګړې کوو، نه فتنې وبارو، بلکې مونږ فتنې فروکو بیګا ماته یو وفد راغی او هغوی ماته وایي چې فلانې صاحب د فلاني صاحب مخالف دی. مې ښه الله تعالی دا مخالفت موافقت باندې بدل کړي. وی هغه وایي چې زه به د قاضي صاحب برپور ملاتړ او برپور ملګرتیا کوم. نو ما ورته ګلابه زه خو مې دې دواړو سره مې تعارف نشته، خو مې خبره دا ده که زما د وسه وشوه چې ستاسو دا مخالفت په موافقت بدل شي نو زما هیڅ چېرې ملګرتیا ومکه، خو چې دا دشمني دا په دوستۍ باندې بدله شي د هغه ملګرتیا وکړه. نو عزیزانو په هر تقدیر زمونږ سیاست دا د پیغمبر علیه السلام سیاست ته کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلکن. او زمونږ سیاست خلک خو په شکالي چې اندخان دي په موقع راوځي، خلک په شکالي چې اندخان دي کله راوځي په موقع راوځي چې د منبرای وخت راشي. او زمونږ سیاست خو د کال 12 میاشتې روانې، زما څه بل څه کار شته؟ تاسو خو ټول ګوایي زما څه بل څه کار شته؟ ځکه چې زه دا دین ګڼم، دا مې عقیده ده چې دا د دین اهمه شعبه ده، لهذا زما ډېر بل څه کار نشته. په قبر دغه مسله کوم، په جمعه کې دغه مسله کوم، په واده کې دغه کوم، په خادای کې دغه کوم، د جماعت اجتماع کې دغه کوم، د سیرت اجتماع کې دغه کوم، د حکومت د طرف ته چې سیمیناري بس دغه خبره کوم. پکې بهر تقدیر دا څو بنیادی خبرې وي ستاسو خدمت کې مې عرض کړې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.